الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الكريم درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زما عزتمندو 13 جمعہ د بالمازه مبارکه چې د بالمازی څومره خطرناک شی تفصیلا خبره شوی وه خو نن هم څه نوره خبره هم د دې په باره کې کوو د حدیث په کتابونو کې راغلی دی چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت درې عدالتونه لګوي لومبنی عدالت دا د کفر او د اسلام به وي چې په دې کې به هیڅ بخښنه نه وي که څوک کافران وي بس فیصله د جهنم او که مسلمانان وي نو دې سره بیا مخکې دوه عدالت نور چلیږي یو عدالت چې دویم عدالت ورته ویل کېږي دا به وي د حقوق العباد د بندګانو د حقوقو په باره کې په دنیا کې چا د چا حق خوړلی وي نو په دې عدالت کې بعد د دې حساب کتاب ورسره کېږي او دریم عدالت به د حقوق الله وي چې د الله رب العزت حق چا ضایع کړی وي نو زما عزتمندو زمونږ د دې بیان نن نقطه خبره دا د حقوق الله دا منځ پرې ښودل دا څه کې راځي حقوق الله د الله حق ضایع کولو کې راځي لکه په تېره جمعه هم تاسو ته یو حدیث ویلی و چې د بالمازه سړي په شکل به درې کرښې لیکلې شوي وي د قیامت په ورځ چې په هغې کې به یو کرښه باندې څه لیکلی شوي وي چې ای د الله حق ضایع کوونکیا ای د الله حق ضایع کوونکیا نو مونځ پرېښودل دا د الله حق ضایع کول دي او یاد ساتئ چې د الله حق څوک ضایع کوي نو دا بیا جهنمی دی که جنتی دی الله دې حفاظت وکړي د جهنم د بخاری شریف په یو حدیث کې دی چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک بدا معمولو
چې د سحر مون نفس به اکثر صحابه کرام به ځان سره کینول او تپوس به ته کولو چې چا څه خوب لیدلې وي نو راته بیان کوي. نو چې چا به خوب بیان کو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مداغي تعبیر ورکول. نو په دې موقع کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل او فرمایل چې ما یو خوب لیدلې ده. په خوب کې ما ته دوه کسان راغلل او زی ځان سره بوتلم خو ډېر اوږد خوب بیا بیان چې پاغه کې الله رب العزت ما ته جنت او دوزخ او پای کې مختلف قسمه عذابونو کې خلق پراته او دا ټول الله رب العزت ما ته او خود پاغه کې مې یو کس ولیدو چې یو غټ کانه با یو کس راخستو او بل کس ته به دې سر ترا بغول چې دا سر به پی زری زری یو ډله مې دا سولیدا یو کس چې دویم کس بغټ کانه راواخستو او د سر به پی چخنی کول او پی وشتو به نو چا کانه به گزار پیو کو دا کانه په دې سړی باندې نو دا کانه با بالکل لری وګرځیدو لری با وګرځیدو چې هغه کانه به دوباره بیا راخستو نو د سر با د پیل شان بیا په جوړ شوی دک شانتی با دته دا عذاب ورکلې کېدو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کې د خپل مرګرونه د دوه کسان چې کوم فرشتي ور سره وي چې دا سوق دی او دا سوجنا دا عذاب ورته ملاويږي. نور هغه کسان ورته وي چې اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې دې کس کې دوه غلطۍ وي. یو غلطی دا و چې د قرآن ویلو او بیا به تلاوت نه کولو قرآن پرېښیو او دویمه غلطي پکې دا و زمونږ د دې نن بیان مقصدي خبره چې دې کس به منځ به قضا کولو څه به کولو منځ به قضا کولو. نو څومره لویه تبعه خبره تبعه خبره ده کنه دا چې دا سي عذاب. بل دا سی روایت راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه دو کسانو بوتلم او الته کې ما یو ډله او کته چاغي سره بمدک شانته معاملې کېدله چاغي سربا په غټ کانی باندې وښتلې شو او اکانه با اخو پریوت ادا سی ډله مې وکتا. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما د خپل مرګرو نه تاسو کو چې دې ته دا عذاب ولې ملاوي هیڅ غیره ته وي دا خبره ته سوچ کوي چې منځ کې به سکول سستی به کولا منځ کې به سکول سستی به کول. ګوره یو منځ قضا کول دي او یو منځ کې سستی کول دي. سستی مطلب دا چې اوسې کوم اوسې کوم اوسې کوم اوسې کوم او دا منځ بالکل دونه لیټ کې چې سمې لیټ کې الله رب العزت ته مونږ تاسو د بالمازین اوساتي. حضرت انس رضی الله عنه نے روایت ته اے نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اے سوک د دنیا نه پتا سے حالت کې چلاړو چې اخلاص سره ایمان لري عبادت د الله جل جلاله کوي درې منځ کوي او څلورم زکات ادا کوي اے دغه سړی به د دنیا نه پدا سے حالت کې رخصتیږي چې الله رب العزت بددنا راضي وي الله بددنا راضي وي. نو د دې روایت نه پته ولګي دا کڅوک منځ نه کوي زکات نه ور کوي او د ایمان والا په اخلاص سره ایمان والا نه وي نو د تب مرګ څنګه راځي چې الله به د ناراض وي. الله به د ناراض وي. زما عزت مند دا ډېری ګوري خطرناک خبرې دي. یو سړی نه الله راضي وي یا په کور کې تاسو ګورئ چې په کم کور کې د کم بچو نه پلار راضي وي
نو دغه الګ څومره په عزت باندې هر سړی ورته ګوري کنه ګوري. او چې چا نه پلار ناراضه وي نو بیا خلک ورته عزت په نظر ګوري. چرته هم لیدلي دی عزت په نظر چې چا نه پلار ناراضه وي په حق باندې نو دې زوی ته څوک د عزت په نظر ګوري نه ګوري کنه. او چې چا نه الله ناراضه وي نو دې تم څوک د عزت په نظر نه ګوري. وای چې په خوا زمانه کې با دا شیطان خلکو لیدو کله کله بچا ته په نظر باندې راغی. نو یو کس شیطان وکړ ورته وی شیطان څنګه ای خیم چې یو تاسو در نکوم ای وای څه تاسو کې ادا سه عمل راتوخه چې ستا پشان زم جوړ ستا پشان زم جوړ. نو شیطان ورته وی تر اوسه پورې غمانه دا چاته پوس نو کړي چې ستا پشان ز جوړ شم دا ولی ای زړه می غواړي چې ستا پشان ز جوړ شم. نو شیطان ورته وی ادا سه کارو کوي چې دوه طریقې درته خیم په دې عملو کې بس زما پشان بش ایسو ایچیو خو منز بس سستی پکې شروع کا منز قضا کوا څه کوا چې څوک منز قضا کوي او سستی به کې دنه بس جوړيږي شیطان دنه بس جوړيږي شیطان به جوړيږي. او دوی می ورته سووي ای په دروغه قسمونه خورا پروايي مسته بس چې کم ټیم کې قسم خبر راغو بس قسم خورا بس خوراک ته جوړ. نو دا سړی ورته وای ای په ټول عمر کې به منځ نه قضا کم او نه بچ کم دې په ټول عمر کې قسمونه هم دروغه باندې وخور. شیطان ورته چې زو بیا چاتم دا نصيحتونه کوم چاته بیا نصيحتونه کوم. زما عزتمنو دا خبره باندې لک سړی سوچو چې یو انسان بالماز شي د نس جوړيږي شیطان جوړيږي. الله دې موږ ساتي چې کم کور کې شیطانان په دې کور کې برکت وي نو چې کم بچي دې بالماز شو نو ستا کور کې برکت کم زنه پیدا شي نو دا ډېر لوی تبعی ده. الله دې حفاظت وکړي. ابو لیث سمرقندی رحمت الله علیه قرۃ العیون کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کړی دی چې څوک یو فرض منځ په قصر پریګ دی دا اغنم د دوزخ په دروازه ولیکل شي او د تپاتک بیا څه شه دی خامخا تک دی غیت. او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې یوزل نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایا چې دا وای چې اے الله مونږ کې څوک شقی بدبخته محرومه مکه. صحابه کرام عرض کې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شقی محروم څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې شقی محروم د منځ پر خودن کې دی. شقی محرومه د منځ پر خودن کې دی. اے دا الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته سویری دی بدبخته ورته ویری دی. نو دا د جنت نس شوی محروم وی. الله دې حفاظت وکړي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا مو فرمایل په دې حدیث مبارک کې چې د پلماز سړی چې د منځ پر خودن کې د په اسلام کې هیڅ حصہ نشتا. اسلام کې هیڅ حصہ نشتا. یو حدیث کې راغلی دی چې سو قصدن او بغیر د عذر نه منځ پرېګدي منځ پرېګدي د قیامت پر ورځ به الله رب العزت ته هیڅ توجه نه فرمایي او الله به دې ته ډېر سخت دردناک عذاب ورکړي. د قیامت پر ورځ بل څو کسانو ته خاص طور سره عذاب ملاويږي. پاره کې به یو بلمازه سړی وي چې فرشتو بنیولې په مخ او په شابه وهي. جنت به ورته وي چې زما او ستا هیڅ تعلق نشته نه ته زما د پاره او نه زستا د پاره. جهنم به ورته وي چې راشه ته زما د پاره او زستا د پاره. او په جهنم کې یو وادي ده چې دا غینم لملم ده پاره کې دومره لوی ماران دي چې د یو میاشتې فاصله پورې دا وګد دي چې مزل پیو کې یو میاش په دغه کنده کې با د ماران وي او دغه کنده کې به څوک ورغزارو لیکيږي چې کم خلق بالمازان وي بالماز. او یو بل وادي دا چې دا غینم جبل حزن ده پاره وادي کې با په دغه کنده کې با
لړمانان پراته وي او یو لړم به د کچره برابر لوی وي او څوک به دې کندې ته ورغوزارو لیکيږي کم خلک چې بلمازي مونږ نه کوي نو که څوک دې ته ټینګېدې شي نو بس الله دې رحم وکړي. او ابن حجر رحمت الله علیه په زواجر کتاب کې یو واقع لیکلی دا چې یو زنانه وفات شوې وه زنانه چې کله اذانې دفن کوله نو د ورور نه یو تیلې وغورځېده دی پې پوه نه شو نو دوی وی چې زه اوس خو قبر نشم را پرانستی د شپې به ورشم په پټه به دا قبر را پرانیزم او دا تیلې به ترې راوچته کړم نو چې کله دی ورغو دا قبر یې کولو کو قبر چې څنګه کولاولو د اور د لمبو نه ډکو د اور د لمبو نه ډکو په ژړا مور لراغې قبر زر دفن کو بند کو قبر نو مور ته وی چې مورې ما نه تیلې پرېوتې او ما دا قبر کولو کو خو د اور د لمبو نه ډکو چې مورې دې خور کې مې کم داسې عمل و چې الله رب العزت ورته دا قبر د اور نه ډک کړی و مور راته ووی مور ورته ووی چې دې خور به دې مونځ قضا کولو سستي به یې پکې کوله نو د مونځ د وجې نه د قبر د څه نه ډکو د اور نه ډکو الله دې حفاظت وکړي. او یو بل روایت کې راغلی دی تنبیه الغافلین کې دا روایت شته دغه واقعه چې د دې دویمه ګناه دا وه د دې لورې چې دې غوږوسې به وه غوږ به یې نیو کله به دوو کسانو زنانو به خبره کوله دوی به ورته پټ غوږ نیولی و د زنانو کې دا عادت ډېر زیات دی غوږ نیسي او بعضې اوس نارینهو کې هم دا عادت پیدا شوی دی چې دوه کسان خبرې کوي دوی وایي که زمانه لګیا دي الله دې حفاظت وکړي. ابو هريره رضی الله عنه روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې اسلام کې هیڅ حصہ نشته د هغه کس چې څوک منځ نه کوي او به اودس منځ نه کیږي بل حدیث کې دی چې دین به منځ نشتا دین به منځ نشتا منځ د دین د پاره داسې دی لکه د سړی د بدن د پاره سر کله چې د سړی بدن کې سر نه وي نو دا انسان پاتې کیږي نو چې یو سړی ځان ته وایي چې زه مسلمان یم او دې منځ نه کوي نو دا څنګه مسلمان دی الله دې رحم وکړي مونږ کې یو څو غلطۍ دي بعضې خلک منځونه نه کوي بعضې خلک منځونه کوي خو په کور کې ځان نه کوي په کور کې ځان لکه یا په دکان کې کوي یا په دکان کې کوي نو یاد ساتئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د اذان आवाज ووري قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى اے دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمای چې کم سړی د الله د اذان یعنی د اذان आवाज وري د الله خبري وی ګوري د الله صفات په د اذان کې بیانېږي دعوت تلوي اکل د اذان आवाज وري فلم يمنعه من اتباعه عذر نو بغیر د عذر د لاړو نه التا بغیر د عذر د التا لاړو نه مطلب منزله لاړو نه صحابه کرام تاسو کې چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د عذر نه سم مراد ده د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې سویروي مطلب دشمن ورته پلاره کې ناس وي او خوف نه دا مراد او مرض نه دا مراد چې څه تکلیف یو دی جمعه ته تک نشي کوله لم تقبل منه الصلاه اې د مونږ چې کوم ځکه د کړي وي د مونږ دلته نه قبليږي د مونږ دلته نه قبليږي سړی سوچو کې زما عزت مند اسه بډغري وي افرض به پوره شي خو د مونږ کم ثواب دی داغې نه څه شوي ته محروم شي ځکه چې په جمع سره مونږ کول یو مونږ په سوچتېږي په 20 درجه نو ته د مونږ د 20 درجو د ثواب نه څه شوي محروم شوي او بل دی کې امین ویل کېږي د امام امین او د مقتدیانو امین او د فرشتو امین دا ټول څه شي یو ځای شي نو د دین هم ته څه شوي محروم شوي
د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمای چې زه یو زما زړه غواړي چې یو څو ځوانانو ته ووایم چې ډېر خشاک را جمع کړي او راوړي او بیا زه هغه خلکو ته ورشم چې بې عذره په کورونو کې مونځ کوي او ورشم او د هغې کورونه وسوځوم. څوک فرمایي رحمت للعالمین د ټولو عالمونو دپاره رحمت دی رحمت. هسه وایي چې د هغه خلکو کورونه وسوځوم چې بغیر عذره په کورونو کې منځونه کوي څه عذر نه وي. اے د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي معاذ ابن انس رضی الله عنه روایت ده انه قال الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي الى الصلاه فلا يجيب. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې سراسر ظلم دی او کفر دی او نفاق دی. څه فرمایي؟ سراسر ظلم دی. ته چې چاته وي ظالمه دا خبره باندې بده لګي که نه لګي؟ د الله حبیب صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې سراسر ظلم دی کفر دی منافقت دی نفاق دی چې څوک د اذان آواز ووري او دته څه تکلیف نه وي څه عذر نه وي او دې مانځه ته لاړ نشي جومات. زما عزتمن دا خبره بیا وری ګوره ډېره خطرناکه خبره دی. سراسر ظلم دی کفر دی نفاق دی د هغې کس دا کار چې د اذان آواز ووري او د جومات ته مانځله لاړ نشي په دکان کې او یا په کور کې چې کوم دی وکړي. سخت الفاظ دی الله دې موساتي. یو سړی درته وي چې منافقه ته خو د منافقانو کار کې دا خبره در باندې ښه لګي چې یو سړی درته وي کافره د کافرانو کار کې دا در باندې ښه لګي او بیا څوک فرمایي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سراسر ظلم دی کفر دی منافقت دی چې د اذان آواز ته وورې او ته جومات ته لاړ نشي. بعضې خلک دا خبره په ذهن کې پراته وي چې یاره د ملا پسې زه مونځ نه کوم دا ملا پسې مونځ نه کوم. که دا ملا کې څه داسې خبرې وي خامې وي چې هغه د شریعت برابرې نه وي نو کمیټې دې راجمع شي دا ملا دې د جومات نه لرې کړي انتظامیه والا او که وسې نه پرې رسي د انتظامیه والا نو ستا مونځ ورپسې کېږي ستا مونځ ورپسې کېږي. انتظامي والا ته پکار دی چې دا مولا لرې کړي په حقه باندې ناحقه نه. کله کله د انتظامي والا بعضې الله دې رحم وکړي جاهله شي نو مولا سره په اسې پسه باندې یاره نو ورسره طبیعت مې نه لګي نو خدای دې کور روان کا ولې دې ورسره نه لګي نو مولا سره بس پته نه لګي پسه ورانې راغلی دی. دا الله بیا ډېر ذلیله کړي موږ په خپلو سترګو لیدلی دي په ښار کې یو جومات کې زموږ یو استاد محترم واسې ورسره سنه لګي راغه هغه جومات نه امامتي بیا پرېښوده یاره ته منې چې بیا ورته کور ته راتلو سړی چې معاف مې کا او داسې الله تباه کو دکان باندې الله اورې ولګول هغه بس چېرته وخت د خیرې کړي زامن یې الله تباه کو بلکلي چې کوم دی یو لوی تبعې سره چې کوم دی مخکې شو خبرې ورسره بسو. نو دې وجه نه زما عزتمندو چې کله اذان اواز سړی ووري نو ته پکار دی چېرته لاړ شي مونځ په کوم ځای کې وکړي په جومات کې وکړي. ته خپل مونځ کوه ملا ته مه ګوره چې یاره دا ملا ښه دی او که بد دی بس دا پرېږده بس مونځ ورپسې کوه تا ته الله په دې باندې اجر درکوي او الله رب العزت بس تا دا مونځ په ډېر اوچته باندې قبلوي. ابن عباس رضی الله عنه روایت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه چاته پوښتنه وکړه چې یو کس ټوله ورځ روژه نیسي او ټوله شپه نفلونه کوي خو د جمعې او د جمعې په مانځه کې نه شریک کېږي د ده متعلق ستاسو څه حکم دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې دا کس دوزخي دی. بیا وری رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښ کو چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې یو کس ته ټوله ورځ روژه نیسي خو د جمعې په مونځ کې او نورو جمعې منځونو کې شریک کېږي نه د دې باره کې ستاسو څه حکم دی؟ په خبره پوه نه شو داسې ساړه پاړه ناست دی چې
ته کده لس ورځو نهار یې بالکل بس صادر کې نشته ویښ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلکې چاته نه تاسو کو پیغمبر علی السلام نه چې یو کس داسې دی چې د جمعې په منځ کې نه شریک کیږي او نه د جمعې په منځ کې شریک کیږي او د ورځې روزم نیسي او د شپې ټول شپه نفلونه کوي د دې په باره کې تاسو څه حکم دی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا سړی جهنمی دی دوزخی دی حضرت عباس رضی الله روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیا ہو رہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چې یو سړی تاسو کو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو سړی د ورځې روزه نیسي او ټول شپه نفلونه کوي خو د جمعې په منځ کې او د جمعې په منځ کې نه شریک کیږي د جمعې په منځ کې او د جمعې په منځ کې نه شریک کیږي د دې په باره کې تاسو څه حکم دی د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دا سړی جهنمی دی نو دوزخ بغواړو موږ ځان لپاره نه الله دې مساتي الله دې عمل کو توفیق موږ ته پدې را نصیب کړي ټیم پورا دی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین